السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پنځپیریان په دوه قسم دي نن سبا. لنډه خبره، یا خو پنځپیریان منکر حدیث دي، یا د منکرین حدیث او تایید کوونکي دي او د هغې په دې کفر خاموش دي. بس دا دوه قسم دي د پنځپیریانو. په دې وجه مونږ جذباتو سره او تعصب سره نه وایو، سوچ سمجھ کر وایو چې دا منکرین د احادیثو دي یا حقیقی او یا معنوي طور. دا گمراه دي، دی پسې منځ نه کیږي او نه د دې خپل منځ کیږي او نه دی پسې کیږي. دا خبره یاد ساته. دا اصل تعصب او د چغو د وجه نه، د پاټو تنظیمونو د وجه نه، من خوف الله وایو ان شاء الله. پنځپيري سړي پسې منځ نه کیږي. ها، یو پنځپيري دا خبره وکړه چې بای کم پنځپيریان انکار حدیث کې مبتلا دي، لکه خضر حیات، احمد سعید ملتانی او داغي اتباع، نو زه داغي نه بریم لکه منیر شاکر دی او دغه نظریات مې نه دي. نو چې دا اعلان او دا برات کړي نو هغه ان شاء الله هغه بس بیا مونږ کیږي، که نور فسادونه پکې نه اله، یعنی هغه مشروط خبره ده. دا چې در په لیدین دا کوم خبره کړې ده، دې کې لنډ سوال دا دی وتوای زبر پاتا مې او کته د نوح علی السلام مرجون ملاو شي، خو زما سوال ته وکړه دا وای د سوال کوم. صرف یو حدیث راوړه صحیح سند سره، پوهیږي چې په هغه کې د روکو ټکی دا ټکی به نه یری چې د روکو ټکی پکې او ماته بخې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روکو نه مخکې ورستو رفع الیدین نه دی کړي. بس داسې زویب بم وای تاسو راځو مانم، خو چې د روکو ټکی پکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کو د روکو نه مخکې ورستو رفع الیدین نه کړو، چې د روکو د ټکی بس بده وړون شي وړوند. دا پرویزیان دی، بس نه مني. فاتحه په دی وجه نشتاو، قرآن ته بغوږ دی او رفع الیدین په دی وجه نشته چې خشوع خرابېږي، او امین په دی وجه نشته چې دعا په پټي لري د ټتا او ټته بچي. دا څه خبرې دی وای؟ د پاک رسول د پاکي مینې عاشقان دي، د پاک رسول د پاکي مینې عاشقان دي، سلفیان دي سلفیان دي، د حق په لار روان دي.